پنځلسمه سپاره اولنی رکوع سوره بنی اسرائیل اولنی رکوع پنځلسمه سپاره اولنی رکوع سوره بنی اسرائیل اولنی رکوع بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده پاک تے اغزات چه خپل بنده تے پش پکې سیر ورکړو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د شپې لږ حصہ کې مسجد حرام نه مسجد اقصى بیت المقدس الذي اغزا بارکنا حوله چې مونږ برکت ورکړی د دې اردا ګیر ته لنریه من آیاتنا چې مونږ خپل نښې وښایو انه هو السمیع البصیر بشک اغزات اوریدونکی کتونکی دی وآتینا موسی الکتاب مونږ ور عطا کړو موسی ته کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل مونږ وګرځولو بني اسرائیلو دپاره هدایت الله تتخذوا من دوني وکیلا دا چې ما نه علاوه څوک کارساز مه ګرځوئ ذریت من حملنا مع نوح د دی اولاده چې مونږ نوح سره سواره کړه انه کان عبدا شکورا بېشکه هغه شکر ګزار بنده و وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب مونږ بني اسرائیل ته وحی ولیږله کتاب کې لتفسدن فی الارض ضرور به تاسو فساد کوئ په ځمکه کې مرتین دوه ځله ولتعلن علوا کبیرا او ضرور به تاسو غټ غرور کوئ فاذا جاء وعد اولاهما پس هر کله چې په دې دوه ځلو کې اول ځل واده راشي بعثنا علیکم عبادا لنا مونږ راولېږل په تاسو باندې خپل بندگان اولی باس شدید سخت جنگ کوونکي فجاسو خلال الدیار هغوی به تاسو ښارونو کې لټولی وکان وعدا مفعولا او دا وعده ده چې ضرور پوره کېدونکې ثم رددنا لکم الکرة علیهم بیا مونږ تاسو وګرځولی دوی باندې حملې کولو دپاره وامددناکم باموال وبنین مونږ تاسو مدد وکړو په مالونو په زامنو سره وجعلناکم اکثر نفیرا مونږ د تاسو لښکر زیات کړو ان احسنتم احسنتم لانفسکم که تاسو ښېګړه کوئ نو ښېګړه ځان دپاره کوئ وان اساتم فلها که بد کوئ دی وبال به په تاسو وي فاذا جاء وعد الاخره پس وخت چې د دویمې وعدې وخت راغی لیسوءه وجوهکم هغه دا چې تاسو مخونه یې وران کړل ولیدخلوا المسجد کما دخلوه او جومات ته دننه شو څنګه چې اول ځل دننه شو اول مرتين اول ځل دننه کېدو سره لیتبروا ما علوا تدبیرا او چې په کم شیز باندې دوی کابو حاصلولو تباه او برباد کړو عسى ربکم زر دې چې رب د تاسو ان یرحمکم په تاسو رحم وکړي وان عدتم عدنا او که تاسو راوګرځېدئ موږ به هم راګرځو وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا مونږه کافرانو دپاره جهنم قید خانه وګرځولو ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم بېشکه دا قرآن لار ښایي او خلکو ته چې څوک هغه لار ښایي چې څوک په انصاف باندې وي ویبشر المؤمنین زیری ورکوي ایمانو ته الذین خلک یعملون الصالحات چې نیک کارونه کوي ان لهم اجرا کبیرا بېشکه دوی دپاره لوی ثواب دی وان الذین لا یؤمنون بالآخرة بېشکه خلک چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما بېشکه موږ دوی دپاره تیار کړی دی درد وال عذاب